دا الله تعالی بادشاہت درکړې دی د دې بادشاہت نه فائدہ واخلا او الله رضا کا وجزا الله رضا کا الله ما سره کی وی الله تعالی جنت درکی وی جنت څه سي وی جنت داسې یو د الله رب العزت مهمان خانه ده چې په هغه کې کم عمارات دي پای کې کم بلډینګونه دي نو یو خخته د سرو زرو ده یو خخته د سپینو زرو ده او یاقوت او مرجان دي بکی او پای کې د پیو نهرونه دي د شرابو نهرونه دي پای کې حور دي غلمان دي پای کې خیسته خیسته ونی فل فروټ دي شدا دونه جاهل انسان هو وای دا اصل کې د عہده دا کم غرور چې دی دا انسان گمراه کیږي دا انسان چې کله ټکی کنه او دې په عہده باندې دی وای چې بس دا هر سما کنټرول کړی دی دا هر سزا کوم وہ میرا یہ ایک وہم تھا کہ میں بہت اہم تھا یہ میرا ایک وہم تھا کہ میں بہت اہم تھا ودا زما صرف یو وهم ہو چې زه ډېر اهم یم صحیح اهمیت هم نشته څه څه دی دا اهمیت دی دا په ایمان او په اعمال باندې دی ایمان او عمل نشته ستا هیڅ ویلیو نشته ستا اهمیت نشته وای ها وای دا ماته به دا جنت ملاویږي وای او وای دا جنت خو ظالم جوړولی شم او خپلو ماتحتو ته وی وای لاړ شئ او داسې ځمکه وګورئ چې د هغې ځمکه زرخیزئ د هغې ځمکه ښایستئ اوبه یې خوږئ او په دغه ځای باندې یو جنت شروع کو یو باغ یې شروع کو په خپل ذهن کې دا لګیا و چې زه ځان له جنت جوړوم لیکن دې د جنت د تعریف نه دی خبر چې جنت څه څیز دی جنت خو هغه ځای دی چې دا د الله رب العزت مهمان خانه ده او الله رب العزت به دې انسان لا یو څو صفات ورکړي یو صفت به پکې دا وي چې دا انسان به همیشه دپاره ژوندي من چاہی بول الله ورکی چې د انسان په زړه کې څه راځي هغه به کېږي هغه دې دغه مراد واخیستو چې مړی یو باغ دی او د اسایشو ځای دی چې چېرته سونه ده چې چېرته پیسه ده دا راوړئ او زما په دې باغ کې په دې جنت کې استعمال کړئ فوجیان لګیا دي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي او چې په کم ځای کې څوک ورته میلاویږي د هغه نه پیسه راټولئ د هغه نه سونه راټولئ چاندي ترې راټولئ چې چا سره قیمتي څه ځینې هغه ترې راخلي شداد د خپلو پوجانو نه کارګزاري اورئ وایي به هېڅ پاتې خو نه دي وایي نه جي نم د زنانه په غاړه کې څه پرېښي دي نم د زنانه په لاس کې څه پرېښي دي نم وله په کورونو کې څه پرېښي دي ټول هیرې جواهرات څومره کالي دي دا غونډ هم راغونډ کړي دي ایو پوجي داسې غلی غلی شو ویل لکه ته ولې داسې غلی غلی کېږې څه وې څه ویل غواړې ووایه وایي جي یو ماشومه ده د هغې په غوږ کې پاتې شوي دي والی دي وایي هغه دې ولې نه راوړی راوړی که نه نو پوجیان بیا غلي شو وایي غلي غلي مه کېږئ ووایه ولې نه راوړی وایي جي هغه ماشومه یتیمه ده لارې مړ دی وړه ماشومه ده چې کله مونږ ورځو نو هغه په غوږونو باندې لاس کېږدي او چغې کې به ژړا شي نو مونږ یې دې نه شو راوړی زمونږ د زړه پې درد کوي وایي ښه وایي تاسو نرم دلی ما ته یې پرېږدی زه یې ترې راوړم وایي زما سره لاړ شئ دې په آس باندې سور شو او پوجیان ورسره دي هغه محلې ته او کلي ته راله په کوم کلي کې چې هغه ماشومه هغې لوبې کولې ماشومې د وړو سره لوبې کولې چې کله یې ولیده چې فوجیان ناله نو فورا یې په غوږونو باندې لاسونه کېښوده وایي نه 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 وایي زه ګورې والی نه در کوم زه ګورې والی نه در کوم شداد ظالم فوجیانو ته یې شابئ وایي دا والی ترې راوشو کوئ فوجیان چې ور مخکې کېږي ماشومه ژاړي چغې وایي فوجیان هغه بس شاته کېږي چې ماشومه ده وایي خواشه دي په خپله څومره لویه عهده لیکن کله چې انسان کې ایمان نه د ده نه بیا انسانیت هیر شي د دې وجې نه مکمل مسلمان هغه سړی دی چې دا مکمل انساني په دې کې انسانیت کامل دی د ده ایمان هم کامل دی سړي کې انسانیت نشته په دې کې ایمان هم نشته دی په خپله راکوش خلک تماشه کوي ګوري هر سړی یریږي یاره بادشاه دې چل کولی شو دی راغی ماشومې پسې ورمنډه کړه ماشومه په ځمکه باندې کېناسته او غوږونه یې کلک ونیوه د وله د لاسونه جدا کړه او دیوالو ته یې وله لاس کو داسې او داسې والی ونیوې او چک یې ورکړو
چې چکې ورکو د هغې ماشومې غوږونه وشلې ده او ده دیوالی راواخیستې په خندا شو خلکو ته یې وکته دې ماشومې په دې جړا جړا کې یو خبره وکړه ظالمه کاش زما بابا ژوندی وې کاش زما پلار ژوندی وې تا به زما نه دا والی څنګه وړې وې حالانکې که دې ماشومې پلار هم ژوندی وې نو هېڅ هم نه شو کولی ځکه چې بادشاه دی خو هغه خپل یو فریاد کوي ظالمه کاش زما پلار ژوندی وې تا به زما د غوږونو نه دا والی څنګه وړې او ظالمه والی دې رانه کولاو نه کړې غوږونه دې راله وشلوله والی دې کولاو نه کړې غوږونه دې راله وشلوله ظالمه الله رب العزت عرش ته د دې ماشومې دا فریاد ورسېد د الله په دربار کې د الله په دربار کې دیر شته لیکن اندیر نشته او د مظلوم فریاد او د الله رب العزت په درمیان کې هیڅ حجاب نشته یو د پلار خیرې پلار چې د خیرې وکړي نو د پلار خیرې او د مظلوم فریاد د دې د الله رب العزت په درمیان کې د قبولیت هیڅ حجاب نشته فوراً قبلي د دې وجې نه د پلار د خیرونه ګورې ځان ساتل پکار مونږ وایم مړه دته ګوره بوډا پسه پوهېږې نه ته پسه پوهېږې دا خو زما یاران دي دوستان دي دا خو زما مجلس دی زما محفل دی ته د دې نه څه خبرې د الله رب العزت په دربار کې د دې پلار څونه عزت دی او څونه مرتبه ده ته د دې نه نه خبر د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل ربي فی رضا الوالد د الله رضامندي د دې پلار په رضامندۍ کې پرته ده او ما ته پلار سپک دی او دوست راته محبوب دی دوست له غاړی ورکوم او پلار له دیګې ورکوم د دوست د نیمې شپې هم تابعدار یم لیکن پلار راته ووایي ورشه بچیا دې دکان ته ورشه زه ورتلو ته تیار نه یم د والی واخیستې او ډېر خوشحاله لاړو چې ما خو غټه کارنامه وکړه لیکن الله رب العزت د طرف نه د دغه ماشوم دا درخواست د دې ماشومې دا فریاد الله رب العزت قبول کو وی دغه والی دا ویلي کوي او په دې باغ کې استعمال کوي نو په دغه والو باندې به څه شي خو د دغه ظلم او زیاتې دا هغه خپل خوی خو باغ تیار شو او د هغې مکمل تفصیل دی چې یاره په دې باغ کې څونه خرڅې کړې وې دا هر څه یې وکړه یو خښ ته د سرو زرو بره د سپینو زرو دا هر څه یې ولګول او باغ تیار شو محل تیار شو او چې کله دا هر څه تیار شو نن افتتاح ده بادشاه راځي او د خپل باغ څه کوي افتتاح کوي افتتاح شروع شو او فوجیان چې کوم دی مخکې دي څه وروسته دي او د دا کم سورلي چې دا د اس په هغې باندې دې سور دی او را روان دی چې کله دې باغ ته نږدې شو او د دې یو ارمان دی یو ارزوی ده چې زه دې خپل باغ ته ورننوځم لیکن د ماشوم زړه دې ازار کړی دی ورننوتې رانه نه څنګه ورنوځي دیکھ یو فقیر راغی او دا خلک ورته ویل که اخواشه زمونږ هم داسې که نه زمونږ منسټر چې رواني ایم این اے ایم پی اے وزیر به یې روډونه بند دي څه چل دی لکه بھائی زما سره زنانه ده دې ته ماشوم تکلیف دی ماشوم پیدا کیږي خیر دی که تکلیف دی که نه دې اهمیت نشته هلته یو سړی روان دی چې هغه بل شان سړی دی د هغه دا غوږونه د سرو دي دا پوزه یې د سپینو زرو ده داسې که نه هغه بل شان سړی دی کله چې ودونه غواړي په هغه وخت کې دی بل شان دی دا ډېر کمزوري عاجزی راځي هر ځای ته ځي بھائی د غریبو همدرد یم او نن چې کوم دی بھائی چوکونه بند کوي لارې بندې کوي ځکه چې بھائی وزیر صاحب را روان دی هلکه بھائی ما ته تکلیف دی زنانه ته تکلیف دی ماشومان ته تکلیف دی مریضان دي نه خیر دی بھائی چې هغه په خیریت سره لاړ شي ځکه چې هغه د جنت نه راغلی سړی دی نو بیا به ستاسو د مریضانو او د دې هر څه بیا به وروسته کار کېږي امر فی الحال موږ دې ته وزګار نه یو بابا خواشه پوجي وله مخې له راغی دا پوجي ته یې داسې وکته که نه دا پوجي شاته شو شداد ویله که خوا کوي که نه دا بابا لاره بنده کړې ده وی که دې څه خیرات میرات غواړي نو وروسته دې راشي هغه پوجي ورته وایي چې وایي زموږ په لاس نه رسي وی ولې وایي د هغه پته نه وي چې موږ ته وګوري زموږ نه سا وباسي دونه روب یې دی شي شداد ورته ویله که ته څه ویې څه غواړي وروسته راشه بیا وی او په غوږ کې درته یو خبره کول غواړم وی وروسته به وکړې که نه وسته ته کومه
شداد وته وی زه وکنو چې توس نه خوا کې تونه جاهل سړی یو وکراتا په دې وخت کې دا بابا وته دا وګ رانږدې کا چې دا وګ رانږدې کو نو دې بابا وته یو خبره وکړه شداد هنګ شو هنګ دا موبایل بعض اوقات لیدلی هنګ شي کمپیوټر هنګ شي دیم هنګ شو هغه کسان وته پوجان راځي کنه چې تاسو ودرې دی صبر 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 دغه خبرې برسته کو دا سړی ډېر اهم دی او ضروري دی وسوک دی تاسو غلیش دا د مرګ فرشته ده ملک الموت د مرګ فرشته راغلی ده او په وخت کې وته ټیم دی پوره دی ټیم د سره نور نشته دنه نشیدلی وینه چې دومره اجازه راکې صرف دنه ورشمه ډیره خرچه می کړی ده د مظلومانو اینه مسکلی ده چې صرف خدا محل وینم کنه وینه نه کته نشي ټیم نشته و صرف یو ارمان می دی نو بس دنیا قانون خدا دی زپان سکی کا ماته پړې دي سار ارمان دی چې ارمان دل پوره کو زما دا یو ارمان خو پوره کوي کنه وینا نه خانه پدی کی نور سره کیږي بیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون چې کله د نیټه مقرر شو او ټیم پوره شو دا غینه بعد پکې یو سکند خو دی خو نه او یو په بردا او یو په لاندې او پړ مخې ورو ګرځېدو او دا یو په رکاب کې کم چې رکاب یې سروي باغی کې خپل باندې پرتا او کته راو ګرځېدو الله رب العزت ټول دنیا ته پیغام ورکو کته په عہده باندې کته په سلطنت باندې کته په فوج باندې غرور کې نو دا الله مخې تک ورې هیڅ څوک پاور وال نشتا سپر پاور څوک دی یو الله